بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. بلدیاتي انتخابات 2023 دی او په هغه سلسله کې چې موږ راغلي او دلته موجود یو تحصیلي تنګي سیکریټریټ کې په دې اړه چې نو څنګه چې موږ تاسو ته ویل چې 15 شپته کسانو چې نو د تحصیل نظامت لپاره چې دغه کاغذات وصولي کړي و په هغه کې تر دې وخت پورې اتو کسانو چې نو دغه کاغذات نامزدګي کړي دا دغه خبره کې تاسو ته ما چې ډومبي کم کاغذات نامزدګي شوی و نو شیراز حسن پراچه چې د پاکستان مسلم لیگ نون نه چې هغوی دغه کاغذات نامزدګي کړي ده. د سره سره امجد علي یو کس هغه آزاد کړی ده. فیاض علي سالار چې دی نو هغه د کوم چې مزدور کسان پارټۍ نه کړی ده خو چونکې هغوی رجسټرډ نه وي نو هغه هم د آزاد په حیثیت باندې دلته کې هغه خپل کاغذات نامزدګي کړی ده. د سره سره نصر علي چې دی هغه هم چې دی نو د آزاد په حیثیت باندې دلته کې خپل کاغذات نامزدګي کړی ده چونکې پی ټي آی سره هغه تعلق لري خو تر دې وخته پورې دغه موږ ته نه کنفرم کېږي چې ټکټ یې غله ورکړی دی او که نه دی ورکړی. عارف فراچه چې دی تنګي نه کړی دی د آزاد په حیثیت باندې. د سره سره چې تحسین الله ایډوکیټ چې دی نو هغه هم د تحصیلي تنګي نه د آزاد په حیثیت باندې الیکشن لړولو دپاره چې دی نو تنګي نه هغه دغه کاغذات نامزدګي کړي ده. خو همدلته کې موږ سره چې دی نو تحصیلي تنګي صدر پاکستان تحریک انصاف هغوی هم چې دی نو اوس کاغذات نامزدګي وکړه خو هغوی هم چې دی نو دغه تپوس به کوو مونږ چې آیا دغه کاغذات نامزدګي دوی چې دی نو د پارټۍ په ټیکټ باندې وکړه که نه آزاد حیثیت باندې دوی هم چې دی نو دغه کاغذات نامزدګي وکړه. صدر صاحب دا راته تاسو دغه کاغذات نامزدګي وکړه دا آزاد حیثیت هم وکړه که نه پاکستان تحریک انصاف تاسو له ټیکټ درکړی دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تنګي نیوز والا تاسو ټولو ملګرو ډېره شکریا. دا سیده چې زمونږ چې کوم ټیکټ ته مونږ اپلای کړی دا زما سره ملګری نصالیه جي کړی دا او ماجد خان کړی دا نواب خان مومند کړی دا زمونږ نور د درې ملګرو نورم کړی دا هغه زونه موږ پټه ته پراته دي پټه په میټینګ نه سٹارټ شوی چې میټینګ بوش ان شاء الله روز بدرې کې به هغه موږ ته کوم دی یو کس ته د ملګرو کې یو کس به ټیکټ الارټ کی نو بیا به هغه ټیکټ سره کوم دی بیا موږ تر شو خپل ټیکټ بجم کو نو په خل خو کوم دی نن چونکې لاس دی دا نو موږ چې کوم کسان چې کوم دی خواهشمند نو موږ نن کاغذونه جمع کړل او ان شاء الله ټیکټ کله ملو شي ان شاء الله بیا به هغه ملګری راځي خپل ټیکټ بل جمع کوي. صدر صاحب دا هم راډیو په سوشل میډیا باندې یو افوا چې د گردش کې چې ماجد خان ته د پاکستان تحریک انصاف نه ټیکټ ملو شو آیا دې کې څومره حقیقت دی؟ تاسو د پاکستان تحریک انصاف د تحصیلي تنګي صدر یې او یو ذمہوار کس یې نو آیا تاسو په علم کې دا خبر شته خو نشته؟ یره چې تاسو هم او چې زموږ په میټینګ هم نه شوي زموږ په د ریجن د ډیسټریکټ او د تحصیلونو میټینګ بل نه شوي نو د خبرو کې لا اس قسمه چې کم دی د غنښت پکې او څه زما چلیږي څه نسلی چلیږي څه دغه چلیږي نو خیر دا خو خبر نه ده سوشل میډیا د خو اتنټیک نه دي چې کله میټینګ وشي او چې کم ملګری دم ټیکټ ملو شي ان شاء الله پاکستان تحریک انصاف به کینډیډیټ ان شاء الله او د پاکستان تحریک انصاف نه ان شاء الله غیر الیکشن کې مقابله لپاره جی دا هم راډیو کو فرض کا ټیکټ تاسو ته ملو نه شو بل ملګری ته ټیکټ ملو شو نو آیا هغه به تاسو سپورټ کوي د پارټي کم احکامات چې دی هغه فالو کوي خو نه؟ رسول الله به تاسو ز کشرور متاسو ما ډېر وخت نه پیژنې ما د پټه کې دیا لسکالو شو ورکر راغلی مجي ورکر پروموټ شوی ما او ان شاء الله چې څه د پټه فیصله وي د پټه وایلیشن ان شاء الله مخکې مونږ کړی دی ان شاء الله بیا کو چې د پټه فیصله وي هغه مونږ ته کوم منون قبول ان شاء الله. ډېر مننه. څنګه چې مونږ تاسو ته ویلو چې قومي وطن پټه چې دی نو یحیی جان مومن له د تحصیلي تنګي د نظامت د الیکشن کولو لپاره چې دی نو خپل ټیکټ ورکړی دی او هغه خپل امیدوار نامزد کړی دی هغوی چې دی نو باقاعده دلته کې راغله او خپل کاغذات نامزدګي وکړه په دې اړه به هغوی سره یو څو خبرې کوو چې هغوی کم جوز جذبې سره چې دی نو دغه کاغذات نامزدګي وکړه. ډېر په ګڼ تعداد کې هغوی سره چې دی نو د قومي وطن پارټۍ چې دی نو هغه کارکنان هم راغلي دلته کې نارابازي هم وشوه ډېر په جوش او خروش کې چې دی نو هغوی کاغذات نامزدګي وکړه. ناظم صاحب دا راته ووایه که موږ وګورو د ټولو نه زیات تقریبا چې دی نو قومي وطن پارټۍ چې دی نو ټیکټونه خواهش ظاهر کړو د تحصیلي تنګي دپاره څه وجه وه او چې تاسو باندې د پارټۍ مشرانو دومره ادبار وکړو چې تاسو ته دغه ټیکټ درکړو؟ مې پورې چې تا کوېسچن وکړو چې یاره مال یې راکړو نو زه به صرف پکې دومره ویم چې زه پکې لکه د ټولو نه غریب وم او زه پکې یو دغه درجې کس وم او د حیات محمد خان شرپا ویژن چې کوم دی هغه کومه قرباني چې وه کومه هغه د خپلې سرې خاورې د خپلې پښتنې خاورې دپاره خپله پښتنه وینه چې کوم د قربان کړې وه صرف د دې دپاره وه چې یاره د هغه مشن هم دا و چې هغه راوچت شو چې یاره د غریب سړي ژوند ښه شي د غریب سړي بچی سبق وایي د غریب سړي بچي نه ایم پی ای منسټر جوړ شي هغه راشي د ناظم په کرسۍ باندې کښېني زما د ټیکټ هغه وجه زه به وایم همدقه وله که نه زه دا نه یم ما چې څنګه تاسو ته مخکې ایکسپلین کړ چې یو الیکشن ګټلی شو او زما د ملګرو زه چې اپلیکیشن یې ورکړی زه ډېره زیاته شکریا په دې ما سره داسې الفاظ نشته چې د هغوی شکریا ادا کوم چې هغوی په هر لحاظ سره زما هغه ملګري هر لحاظ سره د پوهې په لحاظ سره د شخصیت په لحاظ سره ټول زما نه ښه او هغه ټولو په خپلو انټرویو کې دا ویلي وو چې یاره په 1 نمبر باندې
دا یحیی شو که په دویم دا ډېره د اعزاز خبره ده چې یو کس اپلیکیشن هم ورکړي او هغه ټولو حالانکه هغې کې خپل ګډ شو هغه غونډو زما دپاره پکې کم از کم ورته ویلي او دا که چا پکې نه وی چې یاره ته نه وی چې په دویم نمبر څوک دی ویل نو یحیی ګورو دلته کې د تنګي خلکو هم چې دی نو د قومي وطن پارټۍ نه خواهش لره او هغوی ته ټکټ میلاو نه شو نو په سوشل میډیا باندې دا خبرې گردش کوي چې آیا تنګي سره چې دی نو یو ځل بیا چې دی نو زیاتې شو او هغه خلک چې دی نو ګیله به هم لري نو تاسو به دغه ګیله چې دی نو دا تاسو چې ټکټ میلاو شو دغه به څنګه لرې کوئ دغه دپاره څه پلان لرئ ښه جی دا خو لکه داسې دا بعضې کس سوچ په دغه راځي موږ چې کوو که نه چې تنګی چې کوم دی که نه دا زموږ د مشرۍ کور دی او عمر له لکه مثلا دا دی او دا غونډ تحصیل دی او دا زموږ زړه دی دا تنګی زموږ زړه دی او لکه موږ که په هر ځای کې اوسېږو که په میرو کې اوسېږو نو موږ د تحصیلي تنګي د بل تحصیل نه موږ نه راغلي موږ د دې تحصیل زه د دې تحصیل شنده یم او ټیک ته د یو کس نیم هغه دغه به خو زه هغوی ته دا ویم په بلوپاین سره چېرته تاسو زما 4 کاله مخکې دا ور وګورئ چې ما کورسۍ اخیستې او ما د تنګي سپایانې کولې او پکې به ناست وم 4 کال زه خلکو ته چیلنج سور کوم چې چاته د اوبو تکلیف راغلی ما په بریګیډ کې اوبه کور ته ورلیږلي کور ته مې ول اوبه ورلیږلي هلته مې ول ډیګې ډکې کړي دي پوه شوې ما خپل ځاني خپل زیات کوشش کړی زموږ د ملي رهبر زموږ او خاص کر زموږ د صوبایي چیرمین هم ماته دا هدایت په چېرې دا تنګی چې کوم دی دا د مشرۍ کور دا مخکې مو دا اوس هم دی او دا به بیا مې او زه به داسې خدمت کوم د تنګي ځکه چې دا تنګی زموږ د مشرۍ کور چې دا تنګی ښایسته په دې غونډ تحصیل ښایسته ښکاري قدرمنو کتونکو د جمعیت علما اسلام تحصیلي تنګي نامزد شوي امیدوار چې کوم دی نو هغه راسره موجود دی حاجي دانشمند خان هغه راسره موجود دی هغوی سره به خبرې اترې کوو چې هغوی د دې الیکشن باره کې څه وي هغوی باقاعده چې دی نو دلته کې خپل کاغذات نامزدګي وکړه حاجي صاحب همدغه کوېسچن به مې چې په جی واي کې چې دی نو ډېر کسان دا خواهش ظاهر کړی و چې هغوی الیکشنو کې تحصیل نظامت لپاره پارټي قایدینو چې تاسو باندې د اعتماد اظهار وکړو څه وجوهاتو څه تاسو ځان کې هغه دغه لرئ چې د تحصیل تنګي د خلکو هغه خدمت به په ښه توګه باندې وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له دې دغه کې دونه عزت راکړئ او اکرام راکړ زمونږ د جمعیت الاسلام هر څه ښکاره معلوم دي زمونږ تحریکونه هم تاسو ته معلوم دي زمونږ د قیادت هغه خبرې هم تاسو ته معلوم دي زمونږ د جماعت فیصلې به د جماعت فیصلې نه ما زه ټیکټ غواړم نه زما بل ملګری ټیکټ غواړي دا د جماعت د فیصلو مطابق چې څوک هم جماعت ته مقبول او خوښي بس هغه ته ټیکټ شو کې پرون زمونږ فیصلې شوي دي صوبایي جماعت فیصلې کړي دي ټیکټ یې ماته شروع کړی زه د هغې هم شکریا ادا کوم زه د خپل ټول جماعت د کارکنانو شکریا ادا کوم او باقي پاتې شوه د الیکشن خبره نو الیکشن خو زما په خیال باندې چې کوشش کوي دغه حکومت کوشش کوي د فرار لار اختیاري خو فرار ته موږ نه پریږدو موږ به بھرپور ان شاء الله مقابله کوو که خیري او د هغې به د فرار د لارې نه به راستنو چې تاسو الیکشن اعلان کړی اوس الیکشن وکړئ هغې کوشش دا کوي چې سپریم کورټ ته دی او کوشش دا کوي چې موږ دا شی کینسل کړو موږ به بھرپور مقابله کوو ان شاء الله ډېره مننه دغه موږ سره ارسلان خان تنګي هم موجود دی د بهرمن خان تنګي فرزند دی او هغه هم د تحصیلي تنګي نظامت لپاره چې دی نو خپل کاغذونه جمع کړل خو هغوی هم چې دی نو په دې اړه به هغوی سره خبرې اترې کوو چې آیا پارټي ټیکټ هغوی ته ورکړی شوی دی او که نه دی ورکړی شوي ارسلان خان ړومبي خو تاسو شکریا ادا کوو چې موږ لم ټایم راکړه دا راته ووایئ تاسو چې کوم کاغذات نامزدګي وکړه نو پارټۍ طرف نه تاسو ته ټیکټ میلاو شوی دی او که نه په دې وخت کې تاسو آزاد حیثیت باندې دغه نامزدګي بسم الله الرحمن الرحیم مهرباني اسفر الله بھائی د پارټي لا فیصله خو پاتې ده زموږ خپله چې کوم د کاغذونو جمع کول خپل کم ډیټ او د هغې مطابق من خپل کاغذونه جمع کړل نور د پارټۍ چې کومه فیصلې او هغه فیصلې سره به انشاءالله تعالی ځو ده ووایه چې دې وخت کې د بهرمن سینیټر صاحب زوی ولاړ دی د دوی به تاسو سپورټ کوئ به څنګه او دوی دپاره کم طریقه کار چې دوی تاسو چې دی نو په دغه تحصیل یو داسې زه به ووایم یو ټف مقابله ده څومره پر امید یې چې انشاءالله دوی به کامیابي وموني بسم الله الرحمن الرحیم نصر الله بھائی ډیره مهرباني تاسو شکرګزاري تاسو موږ له ټایم راکو زه انشاءالله د امید ساتو چې سینیټر بهرمن خان پرزن ولاړ دی سینیټر بهرمن خان د پارټۍ او د پارټۍ نه بالاتر څومره پورې چې دی هغه دغه هغه د تحصیلي تنګي د دې علاقې د ډسټرکټ 400 خدمت کړی دی او کوي لګی دی نو د دې دپاره موږ د امید ساتو چې زموږ بل یو نماینده هم راشي
د تحصیل د نظامت لپاره نماینده راشي. نو زمونږ به نور هم کوشش وکړو چې مونږ د دې خلکو د دې علاقې خدمت وکړو او د دې خدمت په جذبې باندې راپاڅېدلي انشاءالله چې پاکستان پیپلز پارټي به دلته کامیاب ده. صوبایي حکومت په دې کې دلچسپي نه ساتي او د هغوی دا کوشش دی چې د دې نه راه فرار اختیار کړي ځکه چې هغوی ته خپلې ناکامۍ چې کومې دي هغوی چې کوم عوامو سره کومې وعدې کړې وې هغه ډیلیور نه کړې شوې او د هغې د وجې نه نن هغوی سپریم کورټ ته ځي دا فیصله چیلنج کوي او په دې حکومت په لوکل باډیز الیکشن باندې سټی رالي. قدرمنو کتونکو دغه د منظور بشیر خان خبره تاسو اورېدې او هغوی د وویل چې موږ په خپل عوامي خدمت باندې دی نو دغه الیکشن کوو موږ ټولې تیارۍ چې کوم دی نو هغه جاري ساتلي دي او تیار یو بیډي الیکشن چې دی هغه هم په خدمت باندې کوو او کوم را روان چې کوم د پارلیمنت کوم جنرال الیکشن چې دی هغې لپاره موږ ټولې تیارۍ دغه کړي. اخر کې تاسو ته دغه انفارمیشن درکړم چې تر دې وخته پورې 18 کم امیدواران چې دي هغوی دې وخته پورې کاغذات نامزدګي کړې ده. نور معلومات چې راځي هغه به موږ تاسو سره شیر کوو. اوس موږ اجازت راکړئ په لوی الله سپارم د الله په امان.